أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن د نومبر لومړۍ جمعه ده او د طریقې مطابق د نومبر په لومړۍ جمعه د تحریک جدید د نوي کال اعلان کیږي او په تیر کال کې چې خدای پاک د خپلو فضلونو کم باران ورولی وي د هغې ذکر کیږي. نو په دغه حواله حضور فرمایي چې زه به نن څه وایم. د ټولو نه لومړۍ خبره خدای یاد ساتل پکار ده چې د هر کار چلولو لپاره د هغې اخراجات پوره کولو لپاره د مال ضرورت وي. د دغې خبرې په وضاحت کې په یوه موقع حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وو چې هر نبی د خپلو مقصدونو د پوره کولو لپاره د مال تحریک کړی دی او په قرآن کې هم په مختلفو زاویو او په رنګونو د مؤمنانو پام د مال د قربانۍ طرف ته ګرځولی شوی دی. خدای پاک دا واضح کړی دي، واضح فرمایلی دي چې د دین له خاطره چې تاسو کومې قربانۍ کوئ خپل مال خرج کوئ، خدای پاک د هغې په بدل کې په دغه دنیا کې هم او په آخرت کې هم انعامونه دربخي. خدای پاک ځان سره د چا قرض نه ساتي. مثلا په یو ځای کې خدای پاک فرمایي چې هغه څنګه بخي او څومره بخي. دې باره کې فرمایي چې مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یعنی د هغو خلکو مثال چې خپل مال د خدای پاک په لاره کې خرج کوي د هغه تخم په شان دی چې وږي ترنه ټوکیږي او هر وږي کې 100 دانې وي او که خدای غواړي نو د دې نه ورته زیات کړي او خدای پاک وسعت ورکوونکی او دایمي علم لرونکی دی. نو دا دی مثال د خدای پاک په لاره کې د خرج کوونکو مؤمنانو چې خدای پاک هغه خلکو ته چې په اخلاص د خدای پاک په لاره کې خرج کوي ځان سره د هغې قرض نه ساتي بلکې هغوی ته په دغه دنیا کې هم او په آخرت کې هم ډېر څه وربخي. په دې زمانه کې خدای پاک د دین د خورولو لپاره د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم رښتونی غلام را لېږلی دی او د هغوی د منونکو هم دا ذمهواري لګولې ده چې دین د خورولو لپاره د اسلام پیغام دنیا کې خورولو لپاره
دنیا د یو خدای مخې ته ټیټولو لپاره د دوی خپل فرض پوره کړي او که دوی په اخلاص به داسې کوي د خدای پاک د فضلونو او د انعامونو وارثان به وګرځي. په یو روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مونځ، روژه او د خدای پاک ذکر کول د خدای پاک په لاره کې خرج کړی مال 200 چنده زیات کی. یعنی قربانۍ چې کومه تاسو کوئ د مال د هغې سره دا څیزونه هم ضروري دي. نو په دغه حدیث کې د یو حقیقي مؤمن نقشه راکاږلې شوې ده چې یو مؤمن ته صرف همدا نه دی ګڼل پکار چې صرف د مال په قربانۍ صرف د مال قرباني دی وکړي او بیا د خدای ته وایي چې ما خو دومره قرباني د مال وکړه، اوس د خپل د فرمان مطابق 200 چنده زیات مال راکړه. نه، بلکې دې سره د خپلو عبادتونو معیارونه به هم اوچتول پکار وي، خپل د نفس حالت به هم ښه کول پکار وي. د خدای پاک په ذکر به خپلې ژبې لوندې ساتئ، لغویاتو نه به پرهیز پکار وي او په اخلاص صرف او صرف د خدای پاک د رضا له خاطره د مال قرباني به پکار وي. نو بیا به خدای پاک داسې بخي چې ځینې وخت انسان حیران پاتې شي. ځینې وخت خدای پاک زموږ لږ عمل هم قبول کړي او داسې بخښنې وي بیا د هغه چې حیرانېږي ورته انسان. دا د خدای پاک خاص رحمت دی داسې بخښنې. او بیا په دې د خدای پاک په ذات باندې ایمان هم زیاتېږي، د هغه په خبرو باندې یقین د مخکې نه زیات شي. خو دا بهرحال د انسان کوشش پکار دی چې وي چې صرف په دغه خبره دې نه خوشحالېږي چې ما دومره قرباني وکړه او باقي عمل که نم وي نو ضرور به بیا هم خدای پاک مال انعامونه را بخي. نو کم خلک چې د مال قربانۍ کوي نو هغوی ته پکار دی چې د خپل روحاني حالتونو طرف ته د هم نظر ساتي. عمله به هغوی بیا د خدای پاک د انعامونو حقیقي وارثان ګرځي. خدای پاک همیشه حقیقي مؤمنانو ته ډېر څه بخښلی دی او د دې بې شمېره مثالونه په جومات کې شته. او د پخوانو مثالونه صرف موږ نه ورکو، د پخوانو مثالونه هم شته چې څنګه به هغوی ته یقین و چې خدای پاک به ورته وربخي. او د موجوده زمانې مثالونه هم شته. د پخوانۍ زمانې د پخوانو مثالونو کې د حضرت رابعه بصري یوه واقعه بیانه شوې ده چې څه توکل و د هغوی څومره. یو ځل وی په کور کې هغې ناستو چې 20 میلمانه ورکره راغله او کور کې صرف 2 روټۍ وې. هغوی خپلې خدمتګارې ته وویل چې دا 2 روټۍ واخله او ورشه چېرته یو غریب له ورکړه. دا هم په خدای پاک باندې توکل یو ډېر عجیبه انداز دی. هغه خدمتګاره ډېره پریشانه شوه او هغې دا سوچ وکړو چې دا نیکان خلک هم عجیبه بېوقوف خلک وي. کور کې میلمانه راغلي دي او څه لږه ډېره چې روټۍ پاتې ده په کور کې، دې باره کې موږ چې دا غریبانانو کې وویشه. هغې له دا سوچ کولو یا روانه وه یا وړې وې هغه روټۍ، خو څه لږ ساعت پس بهر نه اواز راغلو، یوه ښځه راغلې وه، یوې مالدارې ښځه رالېږلې وه، هغې 18 روټۍ راوړې وې. نو حضرت رابعه بصري هغه واپس کړي چې دا زما نه دي. نو خدمتګارې بیا وویل چې تاسو دا واخلئ، خو حضرت رابعه بصري ورته وویل چې نه. هغې ډېر زور وکړو چې خدای رالېږلي دي. نو دوی ویل چې نه دا زما نه دي.
هغه خدمتګار بیا وی ورته چې دا واخلي خو څه وخت پس د ګاونډی چې کومه مالداره ښځه وه هغې خپل خدمتګارې ته آواز وکړو چې ته چېرته لاړې رابعه بصري کره خو 20 روټۍ وړل وې دا د دې نه دي دا خو بل چا ته لېږل دي نو رابعه بصري وایي چې ما چې کومې 2 روټۍ لېږلې وې نو خدای پاک سره مې سودا کړې وه چې هغه به 10 چنده دا زیاتې او ماله به رالېږي نو د 2 په بدل کې 20 راتل پکار وې حضرت خلیفة المسیح اول دا واقعه بیان کړې ده او د قرآن د مختلفو آیتونو حواله هم هغوی ورکړې ده حواله هغوی ورکړې ده فرمایلی دي چې په ځینې ځایونو کې د یو په بدل کې 10 او ځینې ځایونو کې د یو په بدل کې د 200 ذکر دی او دا بدل د نیکۍ د موقع او د مال مطابق وي یعنی نیکی په کومه موقع او څنګه کېږي لګیا ده څومره قرباني کېږي لګیا ده قرباني کوونکي تر کومه حده قرباني کوي لګیا دی حضرت خلیفة المسیح اول لکه څنګه چې ما وویل حضور فرمایي چې دا د حضرت رابعه بصري واقعه بیان کړې ده فرمایي چې خدای پاک داسې بخي خو تاسو د خدای پاک د امتحان اخیستو په نیت دا نه چې هر وخت دا کوئ دا نه چې د خدای پاک د امتحان اخیستو په نیت تاسو دا شروع کړئ خو که خدای پاک لپاره په اخلاص داسې قرباني هم کړې وي نو خدای پاک به دربخي هم نو کم خلک چې د خدای پاک د دین له خاطره د مال قرباني ورکوي او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د قرباني کوي نو داسې خلک حقیقي قرباني کوونکي دي د حضرت رابعه بصري مثال داسې ښکاري چې لکه د ذاتي میلمنو دی خو د هغوی له هم خلک د دین په غرض راتله بهرحال نن د دین د اغراضو د تکمیل لپاره خدای پاک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی غلام رالیږلی دی او د هغوی په ذریعه نن په دنیا کې د اسلام د تبلیغ او د انسانیت د خدمت کار کېږي لګیا دی د خدای پاک په فضل جومات هر کال 100 میلیونه پاونډز د کتابونو په چاپ او د جوماتونو په جوړولو او د مشن هاوسونو په جوړولو په نورو منصوبو خرج کوي یورپ او د ترقي یافته ملکونو اکثر کمې پیسې دي هغه په افریقا او په هندوستان او په نورو چې کم غریب ملکونه دي هلته خرج کېږي د خپلو ملکونو د اخراجاتو نه علاوه چې کم دا خلک خرج کوي لګیا دي د خپلو ملکونو د دغه مقاصد لپاره نو څومره وسه چې د کارونه دي نو دا د خدای خاص فضل دی چې د جومات خلک په قربانۍ کې مخکې روان دي او دا اخراجات هم پوره کوي د باوجود د دې چې د معاشي حالت خراب دي او خدای پاک بیا هم دوی ته د خپل د سلوک نظارې ښیي چې څنګه هغه دغه قربانۍ کوونکو ته ډېر څه بخښي چې کوم خلک په غریب ملکونو کې اوسېږي او که مالداره ملکونو کې اوسېږي د دې کې د هر چا خپل تجربات وي دا کوم خلک چې خپل ضرورتونه قربان کړي او د خدای پاک په لاره کې قربانۍ کوي حضور فرمایي چې دا وخت به زه یو څو واقعې وړاندې کوم چې ترې دا معلومیږي چې څنګه خدای پاک سلوک فرمایي دغه خلکو سره چې قربانۍ کوي او په کومه جذبه د مخلصین خپلې قربانۍ وړاندې کوي نو مبین چې د احمدیت په قبلولو یې لږه موده تېره شوې ده اسلام چې قبول کړی دی نو د هغوی پام هم په خپله د قربانۍ طرف ته د مال د قربانۍ طرف ته جوړیږي لګیا دی او د دې لپاره چې هغوی د مال د قربانۍ په رو باندې پوه شوي دي د لایبیریا نه لوکل معلم دی مقامی معلم دی محمد جانسن مخکې د عیسائی و مسلمان شوی دی او معلم جوړ شوی دی دی وی چې زموږ په کاونټر کې یو څو میاشتې مخکې یو کلی دی چې پکې د تبلیغي کوشش په نتیجه کې هلته د جومات بوټی لګېدلی و یعنې جومات دلته شروع شوی و او د دغه کلي خلکو سره د امام
په جومات کې شمولیت خپل کو. دا یو وړوکی شان کلی دی او هلته څه د باقاعده سړک هم هلته نه ځي او د بارانونو په وجه هلته رسېدل ګران و. د تحریک جدید د چندې د وصولۍ په سلسله کې موږ هغه لګسته هغه ځای نظر انداز کړی و دا کلی. او یو خو دا چې دوی بالکل نوي احمدیان و، لاره هم ګرانه وه، کلی هم وړوکی شان و. او دا موږ وی چې بل کال به دوی د تحریک او د تحریک جدید کې به دوی بیا شامل کړو. یو ورځ د کلي امام ابو بکایي صاحب ناڅاپه ټپمین مشن هاوس ته راغله او راتلو سره یې څه پیسې ورکړې چې دا د جومات د 21 کسانو د تحریک جدید چنده ده. نو چې دوی نه تپوس وکړی شو چې تاسو څنګه خبر شوي، تاسو ته خو تحریک هم نه و شوی. نو هغوی وی چې زه په ریډیو باندې د جومات پروګرامونه باقاعده اورم او تېره هفته چې کله تاسو په ریډیو پروګرام کې د تحریک جدید تعارف وکړو او د دې اهمیت هم بیان کړو، ما دا خبره د جومات وړاندې کېښوده. نو په دې خلکو دا چنده ورکړه. نو په خپله خدای پاک د هغوی په زړونو کې دا چې احساس پیدا کوي، د قربانۍ روح پیدا کوي لګیا دی. د ګیمبیا امیر صاحب لیکلی دي چې یو کلي کې د تحریک جدید په حواله تحریک وکړی شو. هلته ټول خلک نو مباین دي. نو یوه ښځه ده د 50 کالو سسټر فاتو، هغوی 200 ډالرسي راوباسلو په چندې کې ورکړه، د غزي کرنسي ده. هغې دا وی چې دا ایک یوه لاره ده چې په هر څوک د اسلام احمدیت چې کوم رښتونی پیغام دی هغه خورولی شي، لکه څنګه چې د رسول کریم په زمانه کې به کېده. هغوی د آخري پیسې وې ما سره چې ما د خاندان والا خپل د کور والا د خوراک لپاره ایښې وې. دا نه چې مالداره ښځه وه، پیسې ورکړې وې 200 ډالرسي. او دا وې چې دا زه دې لپاره ورکوم چې د اسلام د تبلیغ لپاره د دغه پیسو ضرورت دی. نو زه خپله لږه قربانوم او دا پیسې ورکوم. وایي چې دا خبره کېدې نو د دې ښځې زوی په سویزرلینډ کې دی. وایي د هغه فون راغلو او هغه وی چې هغه 12,000 او 200 ډالرسي رالېږلي دي. نو په دې هغې ښځې په خلکو مخې ته په مجمع کې په ژړا شو هغه او اعلان یې وکړ چې خدای پاک څنګه په موږ فضل وکړو. دا وی چې زه به اوس نور هم زیاته چنده ورکوم. خلک هم حیران وو چې کوم هلته موجود وو. 6 میاشتې نه زیاته موده تېره شوې وه چې هغې زوی ورسره رابطه نه کوله، د مور تپوس هم نه کولو، د مور بد حال و په مالي لحاظ. خو په هغه موقع داسې وشو چې خدای پاک داسې سامان جوړ کړ چې فون راغلو، ورسره پیسې هم راغلې. نو د دې واقعي په خلکو باندې اثر وشو چې احمدیت حقیقي اسلام دی او ټولو دا لوز وکړو چې موږ به تر مرګه په احمدیت قایم یو. د تنزانیا په شمال مغرب کې ګیټا ریجن دی، یو علاقه د ګیټا نومې، د هغه ځای جومات دی. د هغه ځای معلم دا لیکلی دی چې عبدالله صاحب یو خادم دی او یو څو میاشتې مخکې هغوی بیعت کړی و. او یو ورځ هغوی د خطبې په جمعه کې د جمعې په خطبه کې د تحریک جدید باره کې واورېد. هغوی خبر شو چې دا د چندې د وصولۍ آخري میاشت ده او هر احمدي ته چې سم توفیق هغه لري نو د برکت له خاطره په دې کې شاملېدل پکار دي. نو عبدالله صاحب سره پیسې نه وې هغه وخت. نو هغوی لوز وکړو چې بله ورځ ماښام پورې به هغوی څه نه څه پیسې په تحریک جدید کې ورکړي. بله ورځ هغوی د کار په لټون کې ووته. یو تن ته اجت و د کروندې لپاره د سړي. نو عبدالله صاحب له هغوی کار ورکړو. نو هغوی ټوله ورځ ډېر په محنت چې کوم کار هم د هغوی په ضمن لګولی شوی و کېدای شو چې په عامو حالاتو کې هغوی هغه په 2 ورځو کې مکمل کړی وی، خو هغه ورځ هغوی تر ماښامه مکمل کړو. چې کومې پیسې ورته میلاوې شوې هغه راوړې او د تحریک جدید په چنده کې هغوی ورکړې راغله ورکولو لپاره. او په خپله یې دا واقعه واوروله چې خدای پاک زما په نیت کې برکت واچولو او صرف په خپل فضل هغه ماله د مال د قربانۍ توفیق راکړو. نو دا احساس هم ورسره پیدا کېږي.
بیا جزیره ده سولومن آیلند د آسټرالیا مربي لیکي هلته نه جوخته ده د سولومن آیلند په دوره کې تربیتي او تبلیغي انتظامی پروګرامونو نه علاوه د تحریک جدید د ختمېدو په حواله ملګرو ته د چندې تحریک شوی و دغې پام ګرځولی شوی و هلته یوه ښځه دغې خاوند غیر مسلمه دي او هغوی دواړه پولټري فارم چلی نو د سکرټري تحریک جدید چې کله دغې کور ته لاړه د چندې یادګیرنې لپاره نو دوی په کور کې نه وو نو ماشومان چې کومې لږې ډېرې پیسې هغې سره وې هغه یې ورکړې او چې کله ښځه کور ته راغله نو ماشومان ورته وویل چې داسې سکرټري تحریک جدید راغلي نو هغوی فوراً د سکرټري کور ته ورغله او $1000 هغوی په تحریک جدید کې ورکړه نو په دې سکرټري صاحب ورته وویل چې ما خو چنده اخیسته ده د ټولو نه او فهرست مې تیار کو ور مې کو نو دا په بل کال کې به دا واچو دا چنده نو هغې وویل چې نه ما خپل خدای سره دا لوس کړو چې همدې کال به دومره ورکوم نو دا هم په دې کال کې به شمېرئ نو د هغوی په وینا بیا نوی لیست تیار کړی شو او هماغه شپه بیا دغې اطلاع مرکز له ورکړی شو بیا خدای پاک څنګه څو چنده زیات کړي او وربخښي د دې نظارې هم ښکاري د ګینی کناکري مبلغ لیکي دلته یو ځای دی کفیلیا مشنري هلته په خطبه کې د تحریک جدید په حواله پام وګرځولو بیا په انفرادي طور هغوی د کورونو دوره مو وکړه نو یو زلمی هلک محمد صلی صاحب ملاو شو او د هغې پام یې د چندې د اداګۍ طرف ته وګرځولو نو په دې هغوی هماغه وخت د خپل د جیب نه 10,000 ګیني فرانک روباسل او د تحریک جدید په مد کې ورکړي او دا یې وویل چې دا ما سره پیسې وې چې ما د غرمې او د شپې روټۍ لپاره مې ایښې وې خو نن زه د خدای او د هغه د رضا له خاطره به اوږې پاتې کېږم او بیا وایي د دغې واقعې نه 4 ورځې پس د میشنري صاحب ته د هغه هلک فون راغلو چې خدای پاک زما قرباني قبوله کړه وایي چې ما د مایننګ یوې کمپنۍ کې د ډرایور په طور نوکرۍ لپاره انټرویو ورکړی و او هلته د خدای پاک په فضل ما له د 5.5 میلیونه ګیني فرانک د میاشتې تنخواه باندې د 5 کالو معاهده زما وشوه نو داسې خدای پاک 100,000 چنده زیاته کوم ما له راکړه د کال چنده خو هغوی 10,000 ورکړی و اضافه چې کومه پکې وشوه نو هغه 600 چنده زیاته وه نو د 200 چندو زیاتولو خدای پاک وایي چې زه غواړم نو دې نه به هم زیات کړم نو دلته د هغې نه هم د زیاتولو نظاره ده بیا د نایجر د لجنه صدر لیکي چې د خدای پاک په فضل د لجنه مایله نایجر د لومبۍ د 3 ورځو قومي تربیتي کلاس د انعقاد موقع میلاوه شوه ډېرو ښځو پکې ګډون وکړو او په عمومي طور د تحریک جدید طرف ته هم توجه ګرځولی شوه پام وګرځولی شو د شاملینو چې څه موده پاته د کال په ختمېدو کې د چې کوم لوزونه هم کړي دي د هغې د پوره کولو کوشش وکړي 10,000 وایي هماغه وخت لجنه چنده ورکول شروع کړه نو هغوی ته هم ویلی شو چې لا خو صرف تحریک شوی دی وخت لا شته نو هغوی ویل نه موږ به عموس چنده ورکوو او بیا نورو ښځو هم چې هغې ته وکته نو هغې رامخکې شوې او د مال قربانۍ هغوی وړاندې کړې او ډېرې پیسې هلته راغونډه شوې حضور فرمایي چې د خدای پاک په فضل په دنیا کې هر ځای کې تقریبا لجنه د خپل د شمیر په لحاظ خپله برخه په چندو کې
ورکوي او د هیچا نه دوی رستو نه دي بلکې ځینو ملکونو کې خو ځینې وخت د خادمانو او د انصارو پام دې طرف ته ګرځولی کېږي چې لجنه په قربانۍ کې مخکې شوه نو تاسو هم د دې مطابق اوس چندې ورکړئ. سینټ پیټرزبرګ رشیا مبلغ لیکي ارسان بیگ لیکي چې د ارسان بیگ صاحب تعلق د روس یو ریاست سره دی او د طریق جدید د نوي کال چې کوم حضور فرمایي ما تیر کال اعلان کړی و نو ارسان صاحب وی چې په طریق جدید کې هغوی د 1000 روبل قرباني وړاندې کوي او کړی وه هغوی تیر کال او هغوی بیا وی چې دې کال زه د 10,000 روبلو لوز کومه او بیا د خپل د کاروبار باره کې هغوی وی چې هغوی شروع کوونکي دي نو بهرحال هغوی په جولای کې د 10,000 چې کوم د هغوی واده وه هغه پوره کړه. حضور فرمایي چې د روس حالات هم تنګ دي د یوکراین د جنګ په وجه د روبل قیمت هم پریوتی دی هغوی دا پوره کړه دا واده نو دا چې کوم د 10,000 روبل دي د 108 یورو جوړیږي خو د هغه ځي حالاتو مطابق دا ډېر لوی یو رقم دی د هغې لپاره او دا ورکول نه پس هغې دا وی چې 500 روبل چنده به دې نه علاوه هم زه ورکوم او روزانه هغوی 500 روبل ورکول چې په کاروبار کې زما د خدای پاک په فضل داسې برکت راغلی چې ډېره ګټه مې کېږي لګیا ده او باوجود بیا دې د حالات خرابېدو نه هغوی دا 500 نه 1000 یورو کا 1000 روبل کا او دا هم هره ورځ ورکوي لګیا دی. د کیمرون شمالي ښار دی مروه د هغه ځای معلم لیکي دا هم د غریبانانو د ایمان د پختګۍ او د چندې د برکتونو یوه واقعه ده. وایي چې یو نومبایی دی عبدالله صاحب هغوی وایي چې ډېر غریب دی وی تیر کال د طریق جدید لپاره هغوی نیم بالټۍ یعنې 15 کیلو جوار په چنده کې ورکړي وو په طریق جدید کې دا وی چې دې په وجه خدای پاک ماله 15 بوره راکړي 350 کیلو نو 80 چنده اضافه شوی وه او دې کال زه پریشان وم ډېر چې سره ګرانه شوی د قیمتونه هم زیات شوي دي زه نشم اخیستی نو فکر مې دا و چې فصل کیدای شي چې ښه ونه شي نو بهرحال وی چې ما محنت وکړو لږ ډېر چې کوم ما کولی شو نو خدای پاک پکې داسې برکت واچولو چې سخت کال د تیر کال نه 2 چنده زیات و زما د فصل او په طریق جدید کې هم هغوی د 80 کیلو بوره په چنده کې ورکړه. دی وی چې زه خپل خاندان والا ورته دا وایم چې د طریق جدید د چندې له برکته خدای پاک زما په محنت او په فصل کې هم برکت واچولو زما په محنت او په فصل کې هم خدای پاک برکت اچوي. د ګیمبیا امیر صاحب لیکي حضور فرمایي چې واړه واقعات دي خو د غریبانو احمدیانو لپاره ډېر اهم دي. یو کلي سره تعلق لرونکي یو ملګري دي پاتې سلسیس صاحب هغوی په 2014 کې بیعت کړی و 2014 کې هغوی بیعت کړی و او هغوی وی چې جومات کې شاملېدو نه مخکې زه بېروزګاره وم او ډېر ځل مې د نوکرۍ د ترلاسه کولو کوشش کړی و خو فایده نه وه شوې وی چې کله نه زه په جومات کې شامل شوی یم نو چندو د نورو جوماتي کارونو کې او تبلیغ کې زه ډېره برخه اخلم نو اوس دوی 2 ځای کې نوکري کوي لګیا دي یعنې یو وخت داسې و چې د دوی بېروزګاره وو اوسېدل هم ورته ګران و کور هم نه و نو اوس دوی خپل پوخ کور هم جوړ کړی دی خلک ورته وایي چې جومات د دوی مدد کړی دی او دوی جواب کې ورته دا وایي چې دا جومات مدد نه دی کړی خدای زما مدد کړی دی د چندې د برکت په وجه. د انډونیشیا امیر صاحب لیکي چې یو احمدي دی د هغې فیکټري ده حالات ټیک نه روان
د تحریک جدید باره کې چې کله 13 کال د ځینو واقعاتو ذکر دې ته وکړی شو د نوي کال اعلان وکړی شو نو دې باندې ډېر ښه او جوور اثر شوی و هغوی فوراً د تحریک جدید لپاره د 13 کال په مقابله کې 2 چنده زیاته واده ولیکله او فوراً یې هغه ورم کا او د دې نه یوه هفته پس خدای پاک هغې له دومره څه وبخل چې د دې په سیل کې اضافه کېدل شروع شو دغه شان یوه کمپني وه چې دې سره د دې بزنس بند شوی و هغه واپس راغله او د ډېرې لوی خریدارۍ ورته پیشکش وکړو نو دې وایي چې سږ کال زما د کمپنۍ ګټه د 13 کلونو په مقابله کې 100 چنده زیاته وه جرمني نه مبلغ صاحب لیکي هرات صاحب د ویزبادن یو ښځه وه چې د نوکرانو ویستې شوې وه ګټه ختمه وه دی خپل خاوند به سپانسر کولو خو بیا نه شو راوښتی نو د خپلې پریشانۍ ځای خپل ورور ته وکړو نو هغې ورته ویل چې اوس علاج دی چې دعا وکړه چنده ورکړه د مال قرباني وکړه نو هغوی خپل کالي خرڅ کړه او چنده یې ورکړه د 4 ورځو نه پس ته د کار والاو له طرفه ورته پیغام راغلو چې مستقل کار اوس تاسو له درکړی کېږي او تنخواه به دې 2000 یورو وي نو په دې هغې سپانسر کولی شو بیا خپل خاوند د هندوستان نه وکیل المال صاحب لیکي چې دلته یو تن دی چې د مال په قربانۍ کې په تحریک جدید کې ډېر مخکې دی هغوی ته چې تحریک وکړی شو چې بجټ خپل زیات کړي نو هغوی وایي چې څومره اضافه وکړم نو هغوی ته موږ ووایو چې د خپل د وسایل مطابق چې څومره تاسو کولی شئ خو د هغوی اصرار دا و چې انتظامیه یا مبلغ یا د نماینده چې کوم مرکزي هغه دې ورته ووایي چې څومره اضافه وکړي نو هغه نماینده ورته ووایي چې ښه بیا 10 لکه اضافه وکړئ نو هغوی مخکې 15 لکه ورکړی وي نو هغوی بیا اضافه وکړه ادایګي مو وکړه او دا یې وایي چې زما یو کور چې رجسټري نه کېده او خیال یې دا و چې ډېر زیات نقصان به ورته رسي خو د اضافې نه یو څو ورځو پس د هغې دا کار هم وشو التوا کېو دا کار او خدای پاک ورته بیا نقصان هم پوره کړو نو خدای پاک نه د غریبانانو قرض ساتي او نه د مالدارو قرض ساتي او نه د غریبانانو او هر تن د هغه مطابق بخښنې ورته کوي د هندوستان نه وکیل المال صاحب لیکي چې د کشمیر یو ډاکټر دی پروفیسر صاحب هغوی پروفیسر دی په یونیورسټۍ کې شیرې کشمیر یونیورسټۍ کې واده جات او ادایګي هغوی کړې وه او د هغې نه پس هغوی وی چې ماله زما ترقي وشوه او چیف ساینټسټ جوړ کړی شوم په اګرونومي کې او غیر معمولي اضافه وشوه زما په تنخواه کې هم او په دې هغوی خپل د تحریک جدید په چنده کې هم اضافه وکړه د موریشس یوه ښځه ده وایي چې 13 کال د خپلوانو د تحریک جدید په حواله څه واقعات اورېدو نه پس زما خاوند ماته وی چې د داسې لوز داسې کول پکار دی دومره پیسو چې ورکول څه ګران وي نو 15,000 روپۍ د موریشس دا لوز موږ لیکلی و دا واده موږ لیکلی وه بیا هغه وخت زما خاوند یو میډیکل کمپنۍ کې کار کولو او په 13 کلونو کې په تنخواه کې د هغې معمولي اضافه شوې وه خو چې کله یې واده ولیکله نو په یو پرایویټ هسپتال کې ورته د نوکرۍ پیشکش راغلو او مهمه ورځو کې خاوند خپل مور له 1,000 چې کومې روپۍ وې هغه د موریشس هغه په تحفه کې ورکړې وې نو د نوکرۍ لپاره انټرویو ورکولو نو خاوند ورته وی چې احساس مې دا کېږي چې دا انټرویو چې ورکوم دلته ماته نوکري به میلاوه شي او تنخواه به چې کومه میلاویږي نو هغې ته به جوختې چې کومه قرباني کړې ده نو چې انټرویو شو نو هغوی ته بیا نوکري میلاوه شو 80,000 روپۍ تنخواه پیشکش هغې ته شوی واده د هغوی د 15,000 نو دوی وی چې دا 1,000 هغه دی چې کوم ما مور له ورکړی په تحفه کې نو خدای پاک هغه ماته واپس کړي د بنګلادیش مبلغ لیکي
چې دلته یو تن دی چې د کورونا وبا دوران ورته ډېر نقصان شوی و او ډېره بقایا ورته بیا پاتې وه د چندو هم د تحریک جدید وغیره او چندو باره کې چې ورته یادګیرنه وکړې شوه نو د خپلې ښځې چې دغې اهلیې چې کمې پیسې جمع کړې وې نو هغې نه 11,500 ټکه ورکړي خو نیمه اوس هم بقایا پاتې وه نو بهرحال دې وایي چې د دغه میاشت په آخر کې وي خو دغې اهلیې اطلاع راواستوله چې راشي او بقایا چنده یوسئ چې زموږ ټیم هلته ورسېدو نو چې کومه وعده هغوی کړې وه د هغې نه 3 چنده زیاته چنده هغوی ورکړه او د لازمي چې کومې چندې وې د هغې بقایا پوره کړه ورسره دا خوشخبري مو واوروله چې یو ډېر ضرورت و د پخوا راسې هغه خدای پاک حال کې زموږ پوره کړو ډېره مودې راسې موږ د کور لپاره ځمکه لټوله او چې کله هغوی چندې ورکول شروع کړې نو خدای پاک په اجازې رنګ کې د کور جوړولو لپاره یو د پلاټ اخیستو توفیق راکړو او ګټه هم زیاته شوه چندې هم ورکړې او خدای پاک د جایداد جوړولو توفیق هم راکړو برکینا فاسو نه یو ملګری دی استاد دی هغوی دا وایي چې د ګاډي اخیستو توفیق میلاو شو هغوی ته نو باقي استادانو ورته دا وایي چې موږ خو هم استادان یو موږ خو نشو اخیستی یقینا جومات به ستاسو مدد کړی وي نو دوی وایي چې جومات مدد نه دی کړی دا خدای پاک زما په مال کې برکت اچولی دی د چندو په وجه نو د طالب علمۍ د زمانې راسې ماته د چندې ورکولو عادت دی او خدای پاک همیشه ماته ډېر څه بخښي د جرمني د جومات د اوسلنبرګ یو تن دی هغې لیکي چې د تحریک جدید په حواله یو اجلاس ایښودلی شوی و وایي چې 500 یورو اضافي ورکولو لپاره هغوی راوړی و نو هغوی ته وویلی شو چې رسید بوک ختم شوی دی نو دوی وایي چې زه واپس لاړم او خپل لیبر له یعنې مزدور له مې چا باندې چې کار کولو نو هغې له ورکړې هغه پیسې نو د شپې به خوب کې هغوی زه ولیدم حضور فرمایي چې هغې زه په خوب کې ولیدم او زه ورته وایم چې ما له زما 15,000 یورو په کار دی نو زه پوه شوم هغې وایي چې زه پوه شوم چې دې نه مطلب د تحریک جدید چنده ده نو اهلیت ته مې خوب واورولو نو هغوی وایي چې تحریک جدید کې به دې ځل 15,000 یورو ورکوو چې دې نه څه موده پس ته د کرونا هیلپ کې زما په اکاونټ کې 2,000 نه زیاتې پیسې راغلې او د دې وهم ګمان هم ماته نه و د کینیډا نه یوه لجنه بیانوي چې مالي تنګۍ سره مخ وو او ډېره پریشانه ومه چې خپله واده به څنګه پوره کوم فکر مې و او دعا مې کوله او نیت مې ښه و خو آثار په ظاهره نه ښکارېده نو ډېرې دعاګانې مې وکړه وی بیا څه چلو چې یو شپه زما لور خپل برث سرټیفیکیټ لټولو چې یو زوړ پرس ورته میلاو شو وی څه موده مخکې امریکې ته تلو وی امریکې ته موږ تللي وو 8 کاله مخکې نو هلته خرچ لپاره وی څه پیسې ما ایښې وې نو هغې نه څه پیسې بچ شوې وې نو هغه ما په هغه پرس کې ایښې وې او هېرې شوې وې رانه نو چې هغه پیسې مې راوباسلې نو هغه هغومره پیسې وې چې چنده پې ورکړې کېدی شوه نو خدای پاک داسې هم مدد فرمایي د ګینی کناکري صدر صاحب لیکي چې یو غریبه احمدي ښځه ده معمولی څیزونه خرڅوي او خپله ګزاره کوي د تحریک جدید د اشرې دوران چې د هغې کور ته ورسېدو نو د هغې ته هم د تحریک جدید د چندې د ورکولو طرف ته هغې هم پام وګرځولی شو نو هغې پخپله دا وی چې د لږه شیان کومه ده د ګټې ذریعه د دې په وجه زه ډېره پریشانه یم او کاروبار هم ما په قرض شروع کړی دی او ګټه زما بیخي نشته او قرض هم نشم واپس کولی نو بهرحال هغه پوه کړی شوه دعا لپاره هم ورته وویلی شو نو هغې ښځې 100,000 فرانک چې هغې سره وو هغه یې په چنده کې ورکړه نو هغه غریبه ښځه چې حالاتو سره په جنګ وه هغې لپاره دا ډېرې زیاتې پیسې وې نو د څو ورځو پس چې زموږ مشنري بیا د کار په سلسله کې هغې سره ملاوېدو لاړه نو هغې ورته د جذباتو نه ډک اواز کې په خوشحالۍ وایي چې خدای پاک زما ټولې مسلې حل کړي
زما معمولی کاروبار ډېر ښه روان شو، زما قرض هم ختم شو او دا هر څه د دغه د مال د قربانۍ په وجه دي. मेरा मामूली कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा है, मेरा कर्जा भी उतर गया है. تاتارستان د روس یو ملګری دی. فرید ابراهیموف هغوی وایي چې تیر کال په اوړي کې زما فون سره څه عجیبه معامله شوې وه. وایي چې زما د بینک چې کوم آنلاین اکاونټ دی هغې کې د خپلو مسافرانو نه پیسې اخیستو نه پس د مالي احتیاط باره کې چې کومه خطبه ده د وخت د خلیفه هغه په خپله زما په سمارټ فون باندې شروع شوه. وایي دا یو ځل نه دي شوي بلکې چې کله هم څه زیاتې پیسې زما اکاونټ ته راځي نو څه نه څه داسې واقعه کیږي نو زه پوه شوم چې خدای پاک د خپل د هستۍ ثبوت ورکوي او یادګیرنه راته کوي. نو دا ما لپاره د ډېر لوی د اعزاز خبره ده چې زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په جومات کې شامل شوم او د مال د قربانۍ توفیق بیا ومومم. نو داسې کیږي چې په خپله خطبه شروع شي یا څه داسې پیغام راشي د هغوی په فون باندې چې ورته د چندې تحریک پیدا شي. بیا د تنزانیا یوه مخلصه ښځه ده وایي چې جلسې نه په واپسۍ هغوی له دا خیال ورغلو چې د تحریک جدید چنده پاتې ده او هېڅ لاره ورته نه ښکارېده. یو تن د هغې نه قرض اخیستی و او امید دا و چې هغه به واپس کړي نو دوی به چنده ورکړی شي خو هغه جواب نه ورکولو، فون هم نه اوچتولو. دی بیمار و او د داروګانو اخراجات هم هره ورځ زیاتېده، ډېره پریشانه وه. د ماشومانو د سکول د فیس فکر هم ورته خپلو ماشومانو ته یې ویل چې دعا کوئ او دا وایي چې دغه دوران د بانک اواز راغلو نو ماشوم د دې وایي چې مونځ له ځو او د خدای نه غواړو. خدای پاک د ماشومانو ایمان هم داسې مضبوطوي چې موږ سره پیسې نشته نو کیدای شي چې هغه تن خدای زموږ دعا واوري او د هغه په زړه کې دا واچوي چې دا قرض دې واپس کړي. نو مور او زوی دواړو اودس چلندام وکړو، په مونځ کې د خدای مخې ته التجا وکړه او د خدای کار داسې وکړو، د خدای پاک داسې وکړه چې دوی چې څنګه مونځ ختم کړو د دې د مونځ ختمولو نه مخکې د فون دغې غږېدل شروع شو. دا د هغه تن فون و چې قرض چا اخیستی و. هغه تن وایي چې زه دروازې نه بهر ولاړ یم چې ستاسو پیسې واپس کړم. هغه تن وایي چې زه په بس سټاپ باندې ولاړ وم، د ویګن انتظار مې کولو چې د بانک اواز راغلو او ورسره ماته داسې ښکاره شو لکه راته څوک وایي چې مخکې د قرض پیسې واپس کړه نو زه دا پیسې واپس کولو راغلی یم. نو یو ښځې او ماشوم چې ټوله واقعه واورېدله نو خدای پاک د هم نه زړه ډک شو. هغوی دا وایي چې د خدای شکر دی. ماشوم وایي چې ګورې مونږ مونځ وکړو نو مونږ ته پیسې میلاوې شو او بیا هغوی خپل ضرورتونه ټول پوره کړه. د سینټ پیټرزبرګ یو تن دی اکرام جان صاحب، هغوی وایي چې زه همیشه د ځان لپاره د مال د خوشحالۍ دعا کوم چې د حاجتمندو مدد وکړی شم او په خاص طور د خپلو چندو ادایګي وکړی شم او دا همیشه په عجیبه طریقه کېږي چې تیر ځل ما سره 3000 روبل کم وی او د چندې د ورکولو آخري ورځ او د کار دوران ماله ناڅاپه 2 کسان راغله چې پکې یو ماله 1000 او بل 2000 روبل راکړه او داسې ما سره مخکې چېرته هم نه و شوي ځکه چې ماله د کار د ځینه 300 نه 500 روبل میلاوېده. نو زه اوس خپل چې کومه زیاته ګټه وي د خدای پاک په لاره کې ورکړم.
حضور فرمایي چې دا یو څو واقعیات دي چې ما وړاندې کړ چې څنګه خدای پاک هغو خلکو ته ډېر څه بخښي چې په اخلاص د مال قربانۍ کوي. حضور فرمایي چې اوس زه د طریق جدید د نوي کال اعلان کوم. د نه پس دا 88م کال و چې ختم شو په 11 اکتوبر او 9 دا کال اوس شروع کیږي د 1 نومبر نه. سږ کال د طریق جدید په مالی نظام کې جماعت د 14.4 میلیونه پاوند قرباني وړاندې کړې ده. الحمدلله د دنیا اقتصادي حالات په تیزه خرابېږي، دې نه باوجود دا وصولي د تیر کال په مقابله کې د خدای پاک په فضل 1.1 میلیونه پاوند زیاته ده، یعنی 11 لکه پاوند زیاته ده. د مخکې په شان د خدای پاک په فضل سږ کال هم د جرمني جومات د دنیا د ټولو جوماتونو کې په اول نمبر دی. پاکستان هم د قربانۍ په لحاظ ډېره قرباني کړې ده، خو اقتصادي حالات دلته خراب دي او د هغې د پیسې قدر هم پرېوتی دی، نو ځکه هغوی ښکته شوي دي. باقي د قربانۍ په لحاظ خو هغوی مخکې دي. جرمني مخکې دی د ټولو نه، خو د خپلې د مقامي کرنسۍ په لحاظ هغې کې کمی راغلی دی. او انګلستان او امریکا چې څنګه اضافه روانه ده، که دا اضافې هم داسې روانې وي نو بیا دوی بره راتلی شي. همدغه شان په کینیډا کې هم اضافه شوې ده، آسټرالیا کې هم اضافه شوې ده، په هندوستان کې هم اضافه شوې ده او د غانا د جومات په چندۍ کې هم اضافه شوې ده چې کومه زیاته اضافه ده. د کارکردګۍ په لحاظ چې کوم نور د ذکر قابل جوماتونه دي نو هالینډ دی، فرانس دی، سویډن، جورجیا، ناروې، بیلجیم، برما، ملیشیا، نیوزیلند، بنګلادیش، کریباتی، قزاقستان، تاتارستان، فلپاین او بیا د مشرق وسطی یو جومات دی. د افریقي جوماتونو کې د مجموعي وصولۍ په لحاظ نمایانه جوماتونه غانا، بیا په دویم نمبر موریشیس، دا هم په افریقا کې دی، نایجیریا، برکینا فاسو، تنزانیا، گیمبیا، لایبیریا، یوګنډا، سیرالیون او بینین. د سړي سر ادایګۍ په اعتبار جوماتونو کې په لومبي نمبر امریکا ده، بیا انګلستان، بیا آسټرالیا. د شاملینو مجموعي شمیر د خدای پاک په فضل 15,94,000 دی. د تیر کال په نسبت اضافه کوونکي چې کم د ذکر قابل افریقي ملکونه دي چې په شمیر کې کم اضافه کوي لګیا دي، نه کې نایجیریا، ګنی بساو، کانګو برازویل، ګنی کناکري، تنزانیا، کانګو کنساشا، گیمبیا، کیمرون، آیوری کوسټ، نایجر، سینګال او برکینا فاسو دي. د دفتر اول کاتې د خدای پاک په فضل جاری دي. د جرمني لومبي 10 جوماتونه دي: رودرمارک، روډګاو، مهدی آباد، نیډا، کولون، فلورسهایم، نویس، پننبرګ، اوسنبروک او فرایډبرګ. او لوکل امارتونه چې کوم دي همبرګ، فرانکفورټ، ګروزګراو، ویسبادن، ډیټسنباخ، ریسټډ، مورفلډن، روسلزهایم، دارمشټډ او منهایم. پاکستان کې په عمومي وصولۍ په لحاظ لومبی نمبر د لاهور دی، بیا رمبو، بیا دریم نمبر باندې کراچي. او په ضلعي سطح باندې چې کوم 10 ضلعې دي نو هغې کې سیالکوټ په لومبي نمبر دی، بیا اسلام آباد دی، بیا ګوجرانوالا، بیا ګجرات، عمرکوټ، حیدرآباد، میرپور خاص، سرګودا، کوټه او لودھرا. حضور فرمایي چې عمرکوټ د میرپور خاص علاقې داسې دي چې چېرته سیلابونه هم تېرو ورځو کې راغلي وو د بارانونو په وجه، نو په دغه علاقو کې هم قربانۍ د خدای پاک په فضل
ډېره قرباني کړې ده، ډېره لویه قرباني جدي کړې ده. د وصولۍ په لحاظ زیاته قربانۍ کوونکي د پاکستان چې کوم ښاري جوماتونه دي نو هغه امارت ټاونشپ لاهور، امارت دارالذکر لاهور، امارت ماډل ټاون لاهور، امارت مغلپوره لاهور، امارت علامه اقبال ټاون لاهور، امارت بیت الفضل فیصل آباد، بیا امارت عزیز آباد کراچي، بیا امارت دہلی گیټ لاهور، بیا امارت کریم نگر فیصل آباد، بیا په 10 نمبر په آخري نمبر امارت صدر کراچي. د انګلستان چې کومې 15 علاقې دي نو په هغې کې په لومړي نمبر بیت الفتوح، په دویم اسلام آباد، بیا مسجد فضل، بیا میډلینډز، بیا بیت الاحسان. او د مجموعي وصولۍ په لحاظ د انګلستان لومړي 10 جوماتونه دا دي: په لومړي نمبر فارنهم، بیا ساوث شیم، بیا اسلام آباد، بیا ووسټر پارک، بیا والسال، جلنگم، مسجد فضل، اولرشات ساوث او پټنی. د مجموعي وصولۍ په لحاظ چې کوم واړه جوماتونه دي نو سپین ویلی، کیتھلین، نارت ویلز، نارت هیمپټن او زوانلی. د مجموعي وصولۍ په لحاظ د امریکې جوماتونه دي: په لومړي نمبر میریلینډ، بیا لاس اینجلس، بیا نارت ورجینیا، بیا ډیټرایټ، سلیکان ویلی، شکاګو، سیاټل، اوشکوش، ساوث ورجینیا، اټلانټا جارجیا، نارت جرسي او بیا یارک. د مجموعي وصولۍ په لحاظ د کینیډا لوکل امارتونه وان په لومړي نمبر، بیا پیس ویلیج، بیا کیلګري، بیا ونکوور، بیا ټورنټو. د هندوستان لومړي 10 جوماتونه د قربانۍ په لحاظ په لومړي نمبر کویتمبور، تامل ناډو، بیا کادیان، بیا حیدرآباد، کرولائی، پتھا پریم، کالیکٹ، بنگلور، میلاپالم، کلکتہ، کیرنگ. او 10 صوبې د قربانۍ په لحاظ نو په هغې کې په لومړي نمبر کیرالا، بیا تامل ناډو، بیا کرناټک، بیا جموں کشمیر، تلنګانه، اڑیسا، پنجاب، بنګال، دلی، مهاراشټرا. او د آسټرالیا لومړي 10 جوماتونه کاسل هیل، میلبن لانګ وارن، میلبن بیروک، مارسډن پارک، پینرتھ، پرتھ، پیراماټا، ایډلیډ ویسٹ، ایس ټي کیمبرا، برزبن، لوګن ایسټ. نو دا پوزیشنونه خدای پاک د مال قربانۍ کوونکیو دا ټول چې دي د دې په اموالو په نفوسو کې بې انتها برکت واچوي. د انګلستان جومات یو نوی ویب سایټ شروع کړی دی چې په انګلستان کې د تاریخ احمدیت باره کې دی. دا د تاریخ کار خو د دې د تدوین کار د ډېرو کلونو راسې روان و. دا ویب سایټ چې کوم جوړ کړی شوی دی نو په دې کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په مغرب کې د تکمیل اشاعت هدایت چې کوم کوششونه وو نو تحقیقاتي مضمونونه پرې چاپ کړي شوي دي. د انګلستان د تاریخ آغاز دا ګڼل کېږي چې په کال 1914 کې چې کله چودھری فتح محمد سیال صاحب دلته راغلی و هلته نوی شروع شوی و. حالانکې د مسیح موعود علیه السلام پیغام په انګلستان کې د یورپ نورو ملکونو ته د هغې د مجددیت دعوې سره رسېدلی و چې کله هغوی د اتمام حجت په طور یو خط او یو انګریزي اشتهار چې 8000 کاپۍ هغوی چاپ کړی وی او د هندوستان او د انګلستان چې کوم مشهور عزتمنده پادریانو او مختلفې سوسایټۍ او د مذهب لیډرانو چېرته په هغه زمانې کې د هغې رسول ممکنه و هغوی لېږلي وو. نو مثال یې دا دی چې انګلستان کې د چارلز برډلا په نامه یو سیاستدان و چې بېدینه و نو هغه ته د مسیح اسلام دا دعوت په کال 1815 کې را رسېدلی و او ذکر دلته یو اخبار
کور کانسټیټیوشن کې کړی دی د خپل 8 جون د 1815 شماره کې. همدغه شان د تھیوسافیس سوسایټي بانی هنري سیټل آلکارټ هم ته هم دا دعوت په کال 1886 کې موصول شوی و چې ذکر یې هغه خپل اخبار د تھیوسافیسټ چې کومه ستمبر شماره دا کې کړی و. په دغه ویب سایټ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د برکتي دور یو ټایم لاین هم تیار کړی شوی دی چې په مغرب کې د حق د پیغام چې کوم حقایق دی هغه بیان کړی شوی دي. بیا چې کوم د بانی مشنریانو د هغوی هم یو ټایم لاین تیار کړی شوی دی چې پکې د اولین چې کوم مبلغینو د هغوی تعارف د مسیح موعود علیه السلام تعارف په انګلستان کې د هغوی د خدماتو ذکر دی. همدغه شان د مسیح موعود علیه السلام چې پکټ سره چې کومه پکټ باره کې چې کومه پیشګویي وي د هغې باره کې یو مفصل چې کوم تحقیق دی هغه په سند حوالو چاپ شوی دی. همدغه شان په تاریخ نور مضمونونه هم چاپ شوي چې نوی نسل به دا خبره واضح کوي چې د هغوی د دلته او د هغوی د پلار نیکه د دلته راتلو څه مقصد و. د دې اډرس دی history.ahmadiyya.uk. نو دا به نن نه شروع کېږي، ځکه شروع دی خو باقاعده افتتاح دوی نن کول غواړي. خدای پاک دې وکړي چې دا ویب سایټ دی زموږ خپلو لپاره هم د غیرو لپاره هم دی فایده مند وي. باقاعدہ رسمی افتتاح بھی آج یہ کروانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.